بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه ستاسو کوربه رحیم خان تاسو ته د مټې نه مخاطب یم. کتونکو زه په دې موقع باندې د هغې کسانو سره ولاړ یم کوم چې د یوې میاشتې نه مسلسل د غلاګانو په زور کې اضافه شوې ده. غلاګانې چې د شپې کورونو ته ګټې اچولی کېږي، داسې کسان پکې هم دي چې د هغوی نه غلاګانې هم شوي دي، خو دا خبره تر اوسه پورې نه دی کې څه غل نیوی شوی دی او نه دی کې څه مزید کاروایي شوې ده. خو په دې موقع باندې زما سره هغه کسان موجود دي چې د چا د کور نه غلا شوې ده او په څه طریقه شوې ده او هغوی راپورټ درج کړی دی چې څه پکې شوي دي او که نه دي. زما سره یو زلمی موجود دی، د نه لږه پوښتنه کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپله پېژنګلو راته. زه برید رشخیلی یم، زما نوم ګلاب شیر دی. زمونږ کره شپې په 2:30 بجې باندې غله راغوښتي وو. 8 کسه په کور کې وو، نور ورته بهر ولاړ وو. زمونږ نه 5 تولې کالی 1,20,000 روپۍ او یو تماچا دی وړی وو. ما دا شاړي په تاڼه کې راپورټ وکړو، په هغې کې د اوسه پورې نه څوک نیوی شوی دي او نه یې څه پوښتنه شوې ده. نو داسې ویلی کېږي هم دی چې یاره دا غله نه دي او وایي چې هسې د کلي ماشومان دي هغه ګټې ولي دغه ولي، نو په دغه هکله څه وایې ستانه خو په حقیقت کې غلا شوې ده؟ بېګا د شپې په 12:30 بجې باندې زه په کور کې ناست وم، نو بیا ګټ راغی. داسې هر چا کره یوازې دا نه چې زمونږ کره ګټ راغوځار شوه، نور چا کره نه دی، هر چا کره ګټ غوځرلی کېږي او دا غله دي سر. نو ته هغه کم ذمهوار چې دی ستا اواز اوري، ته هغوی ته څه پیغام ورکړې؟ هغوی ته څه وایې؟ هغه وایي چې غلاګانې نشتي. زه هغو ته دا یم چې غله شته، د دې خپله کارروایي وکړي مخکې، ځکه چې څو پورې به موږ لړزېږو، موږ په خپل کور کې شپه نشو کولی، ځکه زنانه دي، موږ په خپل عزت یېرېږو، هر سړی په خپل عزت یېرېږي، ځان بې عزته کولی خو نشو که نه، نو د دې باندې دې مخکې کار وکړي. یو پیر دا بیا ووایه څو کالی وتلی دی او تاسو ته یې په هغه موقع باندې څه ویلي، سترګې درله تړلې وې، په څه شکل کې خلک وو؟ نه مخونه یې پټ نه وو، 5 تولې کالی یې وړلی 1,20,000 روپۍ یوه تماچا او مخونه ټولو ښکاره وو. جي 8 کسه په کور کې وو، نور ورته بهر ولاړ وو. جي او څه ټایم وو؟ شپې 2:30 بجې. کتونکو دا یو متاثر و چې هغه کور چې دی لوټ شوی دی 15 تولې کالی او ورسره داسې نور څه سامان، خو تر اوسه پورې په دې کې مزید کاروایي نه ده شوې. زموږ سره په دې موقع باندې بل هم یو زلمی ولاړ دی چې د هغه د کور نه هم غلا شوی د هغه هم لږ د هغه نه هم پوښتنه کوو چې دوی دا څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپله پېژنګلو. سید الله نمیر برید رشخیلی اوسېدونکی یم. زموږ نه غلا شوه شپې 1 بجې باندې کسان راغلي وو. زموږ نه 40,000 روپۍ نغدي وړلې، 2 تولې کالی یې وړلی، یو چرایز ټوپک وړلی، 6 موبایل یې وړلې. څومره کسان؟ 3 کسان دننه راغلي، نور ورسره بهر وو. 3 دننه راغلي، نور بهر. او جي نو راپورټ یې درج کړی و؟ او جي شاړي چوکۍ کې ما راپورټ کړی و، شپې په 4 بجې بیا تاڼې ته تللی یم، خو نو اوسه پورې څه حال نه دی راوتی. نو لکه دا غله موجود دی شته؟ او جي شته. حقیقتي خبره دی، زموږ د غلا نه یو میاشت مخکې زما نیکه نه هم د غلا شوې وه، هغو نه هم لږې پیسې کالی ماله وړه. او جي صحیح ده. صحیح. کتونکو زموږ سره په دې ځای کې د هغه ځای کونسلر هغه هم موجود دی، د هغه نه هم لږه پوښتنه کوو. جاوید خان چې دی څه وایي؟ وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه. دا منګه تقریبا د الیکشن په 3مه ورځ باندې دغه یو سچویشن زموږ په درشخیلی یونین کونسل کې اول زموږ د برې درشخیلی ویلیج کونسل نه دا سلسله شروع شوه چې هغه بیا په برې درشخیلی یونین کونسل کې پوره خوره شوه چې هغې مضافات پکې برال. هغې کې دا موږ په خپله موږ هغه خپل کوشش کوو، هر یو کس په خپله کوټه هم ناستي او خپله څوکۍ کې د شپې چې دی ثابته شپه زموږ خلکو روڼي. په دغه سلسلې سره بیا ځینې زموږ مشران داسې دي چې په هغې کې دا ووایي چې داسې یو افوا ده. ناافوا خو به دې نه ده چې ستاسو د مخې دا کسان موږ نن موږ کورونو ته تللي وبسې او دوی بسې موږ راغلو چې راشئ زموږ دلته به دې مټه کې یو میټینګ دی مشرانو سره چې تاسو راشئ، تاسو ته هغه موږ مخامخ کړو، تاسو وینئ چې حقیقت لکه غلا شته. جاوید خان تاسو بالکل شته، تاسو حقیقت مخامخ کو. موږ د دې نه یو څو ورځې مخکې ډي پي او صاحب سره هم دا کړی وی چې اواره ماشومان دي او ګټې ولي، نو هغوی هم د دې تردید کړی. ستاسو خبره ډېره ښکلې خبره ده، ځکه چې ما ته په خپلې درشخیلی یونین کونسل کې ډېر کسان داسې ووایي چې ډي پي او صاحب وایي چې دا یو هوا ده او دا ماشومان ګټې ولي او د دې هېڅ قسمه څه هغه ثبوت نشته. نه ثبوت خو دا دی کړی غلا د دې نه علاوه نور کسان هم داسې دي چې هغه زموږ سره شته. په دې وخت کې موږ سره نه راغلي ځکه چې د هغه ذمېدار خلک د کورونو کې نه
نو په دې لحاظ باندې هغه موږ تاسو ته راوستی شو سبا به انشاءالله به درشخلې ګراوند کې چې دی نه کلو کچري به هغې کې به موږ هغو ته مخامخ کوو که جاوید خان هغه وایي چې رپورټ هم په دې څومره غلاګانې شوي دي نو دې کې یو رپورټ نه دی شوی دا خو پکې حقیقت په نظر رالو چې شته ګورئ چې دا استاد د مخ به خپله هغه ووایي چانه چې غلا شوې ده څومره کسان راغلي دي دونه څه شی دلی دی هغه باقاعده تللي او هغو خپل یو رپورټ درج کړلی یو خپل فریاد یې وړلی د هغه فریاد نه وروسته چې دی نه لکه اوس د هغو کار دی انتظامي چې آیا نیسي یا نه نیسي خو موږ به انشاءالله که خیر څومره یې موږ د دې خپل غریب عوام سره ولاړ یو او شپه ده که ورځ ده موږ به خپله څوکۍ هم کوو خپل کوشش به هم کوو خو دا دی چې پولیس ته عوام دی او عوام د پولیس نه دی چې څو پورې پولیس تعاون نه نه موږ هېڅ نشو کولی او د کم سړی چې لکه موږ په خپله محله کې یو غیر سړی یا یو خراب سړی نو موږ به نشندایي کوو نشندایي به یې وله کوو ورکوو به وله هغه دې نیسي خو بیا دې پرېږدي هم نه که نه دا و تاسو ته موږ هغه سچویشن مخامخ کو کم چې ډي پی او سوات سره موږ باقاعده انټرویو شوه او ډي پی او سوات نه موږ دا مطالبه کړې چې د غلاګانو په ورځ ته ورځ چې دی په هغې کې اضافه کېږي او خلک ډېر په پریشانۍ کې دی هغه خبره هغوی تسلیم کړې نه ده ځکه یې تسلیم کړې نه ده چې هغه وخت کې هغوی دا وویل چې دا اواره ماشومان دي او هغه راځي او کورونو ته ګټې ولي خو موږ نن د سواتلاین نیوز په سکرین باندې تاسو ته هغه حقیقت ښایو چې هغه تاسو ته موږ مخامخ کړل چې د چا د کور نه کالی وتلی چا د کور نه نغدې وتلي دي باقاعده د هغه په متعلقه چوکۍ کې د هغې رپورټ درج شوی دی خو تر اوسه پورې په هغې باندې څه قسمه اکشن نه دی اخیستی شوی آیا دا د چا کمزوري ده که د رپورټ درج شي دغه سهولت دغه فیسیلیټیټ کول دا د چا کار دی دا د دغې ذموارو کار دی متعلقه ذموارو کار دی چې هغه دغې له د دغې خلکو ذمواري والي او د دغې خلکو نشاندګي وکړي او راولي او د دغې خلکو کم نقصان چې شوی هغې ته مخامخ کړي د بل پروګرامه پورې ما خپل کوربار رحیم خان له اجازت راکوي د الله فضل